رحیم دا حدیث بل دی انما یغسل الثوب من خمس پنځو وجو نه کپڑا انځل کیږي سیاتی قریبا د دې ذکر رسو روان دی. آثار په دې مندا دی روا ابن ابي شيبه روایت کړي لکه مخکې دی کتاب کې تاسو ته ما غلط تذکره وکړه خپل په مصنف کې هغه وی او د ائمه 40 د په حدیثو کې هغه حدثنا حسين بن علي بن جعفر بن برقان عن خالد بن ابي عزة قال سأل رجل عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه فقال اغوين اختلمت على تنفسة فيو چټای معنی کمبل معنی زما معنی اختلام راغې نو فقال اغوتوي ان كان رطبا فاغسله کدا لمدوي نبي وینځه وان كان يابسا کوچوي نفخكه دا پنوک معنی وګروا وان خفي عليك او کدا زیتا معنی مخفي شي پته نه لګي نو فرشش بالماء بیا پانی چړکاو کپی او په واچوا انتها غروس ودا یو حدیث راغی د دې ګوره احادیث الخصوم چې د مد مقابلم دي تخریج کوي او حنفیانم کوي او بیا چې د رستو چې د امام صاحب هغه ته احقاق د حق کوي او هر حدیث ته خپل مقام ور کوي نه انتهایی صفائی سترای سره لکه هغه حدیث کې چې د بغیر سے تعصب نه میلان نه پاغه معنی لکه حکم لګي. احادیث الخصوم نه مراد دادی دین مراد چې د امام شافعی امام مالک او احمد بن حنبل مراد دی. هغه روا احمد امام روایت کړی امام احمد په خپل مسند کې حدثنا معاذ بن معاذ قال انبانا اکرم بن عمار عن عبد الله بن عبد الله بن عمير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و پیغمبر صلی الله علیه وسلم یسلط المنی من ثوبه بیرق الازهر پیغمبر صلی الله علیه وسلم بل رکول منی خپل کپڑینا بیرق الازهر سره دا یو بوټی دی چې په ځنګلاتو کې په صحراو کې مونږ ته بروز دی ته وایو او دا خلک جماعتونه کې چې او دا رنګ سونار خلک چې کوم دی دا په سونه کې ما استعمالي کې ده ها سم یصلی بیا مسکو ويخطه یابسا کله چې وچ بوا نو هغه به ګرولا سم یصلی فی باب هغه کې مسکو ګوره هغه حدیث الخصوم دی د مد مقابل اوس حدیث آخر بل حدیث ګوره اخرجه دارقطنی فی سننه چې دغه تخریج امام دارقطنی خپل سنن کړ دی طبرانی کړ خپل موجم کې طبرانی درې کتابونه کې کبیر او متوسط او صغیر. طبرانی کبیر کې 60,000 احادیث تھی او په دې درمیانه کې 30,000 دي او په دې بل کې 10,000. هغه روایت کې د اسحاق بن یوسف الازرق نه هغه د شریک القاضی نه هغه د محمد بن عبد الرحمن دا هغه د عطا ابن ابي رباح نه هغه د ابن عباس نه چې دا هغه استاد او ابن عباس دغه استاد دی قال ابو سئل النبي صلی الله علیه وسلم المنی یصيب الصوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوال وکړ چې بارے د منی کې چا کپڑے ته نقال هغه انما هو بمنزله المخاط دا پشان د سشي دا د پوزي دا او البزا کې اتقانی دا وقال نداوس دی ګره احادیث اخذ دا د دلیل دی وقال انما يكفيك تعالی کافی دی ان تمسحه بخرقه چې ته دا میټاو کې بس سره پاغه خرقه سره او بازهرن یا په یو خرقه سره په بوټي سره یا په ګل زهر سره انتها نو قال دارقطنی وی دی حدیث تخریج کې بیا وی چې لم يرفعه غیر اسحاق نو دا حدیث دی په نظم مرفوع نه کړي سوا د اسحاق ازرق نه د شریک نه مطلب د شریک نور شاګردانو دا حدیث مرفوع نه ذکر کړي صرف د کړي ندل تپخپلا دارقطنی په حدیث باندې کلام وکړو. وقال ابن جوزی په تحقیق کې ویل دی اسحاق چې د امام مخرج له فی صحیحین اسحاق بن یسار چې دا امام دی د تخریج په صحیحین کوم شو دی حدیثونو صحیح کنه ورفعه زیات کدی زیاده رفعه کی نو دا زیادت ته وهي من الثقه مقبوله او زیادت ثقه مقبول دی ومن وقفه چا چې د دې مطلب موقوف ذکر لم يحفظ هغه محفوظ نه دی دی باس کوي او روایت کړي بهقی په معرفت کې د طریق د شافعی نه د امام شافعی په یو طریق سره نقل کړی وی حدثنا سفیان عن عمرو بن دینار و ابن جريد عمر بن دینار عبد الله بن دینار بکر بن دادری ورونو او د عبد الله ابن عمر چې سو شاګرد دغه غلامانو او ډیر محدثین دي غټ کا کلاهما دا ډول روایت کې دي عطا ابن ابي رباح نه چې دغه باس پرستو سقوم په مناقبو کې د ابن عباس نه روایت کې موقوفن لیکن مرسل موقوف ته هغه معنی وقال به هذا هو صحیح موقوف صحیح حدیث کوم نه موقوف دی او روایت کړي شوی دی شریک نه هغه روایت کې د ابن ابي ليلى نه هغه د اتانا مرفوعن ګور دلته د اتانا دی التم د اتانا دی لیکن الته عمر بن دینار جريج روایت کوي او دلته ابن ابي ليلى کې د اتانا مرفوعن کې لیکن ولا يثبت او دا ثابت نه دی لکه